پردیسی کې شین چمن راته سرور شو او د ګلانو د چمن نه مې زړه تور شو را یادېږي مې خپل وران کلي کورونه دا پردی لندن په شان لکه دور شي څنګه راته خوره کړه مزدورو خوړلی یم زه خو د لندن مسافرو خوړلی یم څنګه راته خوره کړه څنګه راته خوره کړه مزدورو خوړلی یم زه خو د لندن مسافرو خوړلی یم څنګه راته خوره سلامونه او نیکی هیلې ګرانو دوستانو موږ دا وخت یو لندن کې په یونایټډ کینګډم برطانیه کې دا تاسو کتلی شئ دا شاته چې کوم دی ټاور برج دی ډېر یو مشهور ځای دی دلته کې ډېر سیلانیان راغلي دي دلته کې چکر ته زموږ سره دی محمد نعیم سکندر د پېښور نه او زه د کراچۍ نه او که تاسو زموږ د استانبول ویډیو تاسو نه وي کتلي نو هغه لازمي وګورئ او اوس موږ په لندن کې یعنی پښتون په لندن کې او موږ ګورو که چېرته پښتانه را پیدا شو په دې لندن کې پسې ګرځو په دې یو کې پسې ګرځو که پښتانه هم را پیدا کړو نو ستاسو دپاره هغونه هم تپوسونه کوو د هغې نه سره سره د پښتو میوزیک د رباب د میوزیک سره تاسو ته د لندن ښار ښیو دې خلکو ته وګورئ د رش ته وګورئ او بس د ګرمۍ موسم چې نو بیا لندن کې خلک بار ته راوځي وروره او بس انجوای کوي خوندونه اخلي د موسم نه د لندن نه او راځئ چې تاسو ته لندن وښایو مړه راځئ را سره د سکندر بھائی په خواهش دی لندن آی ته راغلي او دا مطلب دا دی چې لکه لندن د ټولو نه یو داسې پوینټ دی چې لکه خلک د صرف د دې کتو ته راځي مشهور دی پوره دنیا کې تاسو فلمونو کې کتلي او ویډیوز هم ډېر موجود ټاپ اټریکشن پوینټ اوس نږدې ورته بره ورته خېږي لکه موږ وایو چې اسره تاوان دی صبح کو تاسو لپاره خرچه پې لږه زیاته ده پاونډ لګي ته ولې یو پاونډ بس 200 روپۍ دی او دلته زما په خیال کې 40 پاونډ لګي بره خطو ته نو مطلب دا دی چې دې ته وایي د لندن سترګه لکه پښتو کې که نه راځئ چې ورشو وګورو چې څنګه خوند یې شته که نه او دې خلکو ته خو وګورئ دې رش ته وګورئ او مطلب دا دی چې رش دی وروره رش موسم د وجې خلک دلته راخلاص دي نن نور راخته دی ډېره موده بعد نو د اختر ورځ د دې خلکو دپاره ده که څنګه داسې لک روپو ورځ د دې خلکو لندن آی کې ناستې وي دا ویو تاسو وګورئ ورو لندن د لندن سترګه چې کوم ده که نه د هغې په دې کمره کې ناست وي او 25-30 کسان خو پکې راځي آرام سره واقعي تاسو وګورئ یاره ټول لندن ښار ته کتی شي لندن ښکلي ښکلي بریجونه پښتون لا دې کې نشته پښتانه پکې صرف ما او دی یو بس
را خیر دی کیمرا کې نو خبره وکړه یار پښتون ګرځي پښتون پسې یو پښتون ملار ضرور تاسو نو دیواله چې څونه ورو راځي دا ټول پښتانه دي ستانوم سره زمانو مسلم خان د کوم ځای د بهور لندن بارے کې څه وایي کنه یار موږ څنګه لندن مطلب ډېر مشهور دی سباره کوي مطلب دلته څنګه لګي حساب کتاب پیسې مې څنګه کار مال زندگی ضرور سخت ده پاکستان کې په خاني وي دلته مزدوري د پوښ کار دی وی او کنه کار وکړي ته مالک نو کار وکړي صحیح او نو مهنت وکړي بغیر مهنت نه کیږي منډه نو ته خوشاله یې دلته کنه نو خوشاله په خود فیملی سره نه فیملی پاکستان کې را خوشاله په دې چې ما خپل لیسی کړی دا او الته په بیروزګار او مدد ته پکار نو بس په دې خوشاله دي نه مسافر دي چا په خاطر پیغام ورکې خلکو ته خلک یو لندن ډېر مشهور دی یار نو مشهور کو دي نو پیغام دا ورو چې خپل وطن کې کاروبار کول شي نو غریبي نو لګوي نو خبري تفور وي او دغه دلته پیسې ډېرې د غډېرې مسافر بیا ده او مطلب پیسې ډېرې لکه څومره سره ګټلې شي میاشت دا په څه ډیپند کوي مطلب د ریسټورانټ کې کار کوي نو 2000 پاوند ګټلې شي 2000 خو ممکن نه ده چې خرچې د دا خبره ډېرې دي دلته کرایي څومره ډېر نور ایکسپنسز دي نو تقریبا یو تقریبا دا سره په 1200 ډېره مننه مې نوم ستاسو مسلم خان دا ولنې پښتون دی او نور پښتانه ګورو ها لندن کې ګرځو یاره دا ټوټینګ ایریا د دلته کې یو بل پښتون ور ملاو شو ډېر زیات خوشاله شو موږ د پښتون په تلاش کې په لندن کې ایوب خان شینواری ستاره کوم سره تعلق دی زه شینواری مې لنډی کوتل ها لنډی کوتل شینواری څومره ټایم مو شو لندن کې څلور میاشتې واه اوس راغلی ها صرف څلور میاشتې دی وشوې نو لندن څنګه ښه دی که نه ډېر نوم یې دی یار ټوله دنیا کې نوم ته دی خو تش نوم یاد دی تش نوم یې دی که نه نو ته خوشحاله یې که خفه یې او بس شکر به وباسو په دې ساعت باندې نو پیسې به څنګه چلې پیسې ګټي که نه ګټي زیاتې ګټي که کمې ګټي گزاره کړو گزاره کوي گزاره مطلب پاکستانی یو 3 لکه میاشت ګټي نه لږې کمې به وي 2 لکه پورې 2.5 لکه بس داسې نو څه پیغام ورکول غواړي هر خلکو ته مطلب خلک وایي چې لندن ته ځان رسول دي خلکو ته دا پیغام داسې لار شته داسې لار معلومه ده چې شارټ کټ غونډه کې سړی ته ځان راورسوي نه مر سره لوبي مر سره لوبي نو څه پیغام به ورکړې زه خو بیا هم په ویزټ راغلم خو دا خلک چې کوم طریقو راغلي او کوم مونږ اورېدلي نو بس په کار دی چې هر سړی په خپل وطن کې دا روزګار وکړو خپل وطن کې شکر الحمدلله هر څه شته داسې نه چې نشته چې کړی هر چېرته هم شته او مسافرین د ایرپورټ ته ډېر دي په لندن کې مونږه تلاش کوو د پښتنو خو لیکن مونږ ته په سکاټلند ایډنبرګ کې یو پښتون ورور ملاو شو ډېره مننه وروره تاسو ډېره مننه زما نوم ولی رحمان ده زه په ایډنبرګ کې اوسېږم د 15 کالونه ته کوم ځای زه د افغانستان یم د کوم ولایت ولایت بغلان ولسوالي دوشي قریه کې لګی
خو ورونو څنګه ژوند څنګه تیریږي دلته یار دې باره کې لږ ووایه راته خلکو ته دلته خو ووایه زه ډېر خوشحاله یم ډېر ښه ژوند تیریږي او ډېر ښه دلته د انسانیت په لحاظ دلته تاسو ډېر ښه ژوند کوی شئ تاسو لپاره هر سهولت شته کوم ممانعت نشته مسجد شته هر څه شته دلته هر چا خپل عمل کار روزګار څنګه روان دی کار روزګار ښه دی بد نه دی څوک کار کوي کارونه ډېر څوک یې نه کوي کارونه نشته هغې ته خو هېڅ چېرته هم هغې ته یې چېرې کور کې هم هغې ته کار نه پیدا کېږي او نور تعلیم ډېر سهولتونه دي وروره دا هر څه سهولت دی خپل وطن خو خپل وطن خو خپل وطن کې دغسې 15 دانې سپږن دي که نه چې د هغې د وجې نه وطن خراب دی بس موږ به دعا کوو چې وطن د خدای روغ لري او په سکاټلند کې پښتانه ډېر دي د پېښور دي د افغانستان دي ډېر فامیلونه دلته اوسېږي زه یې پېژنم او نور تاسو ته ښه وخت غواړم بس ډېره مهرباني او ته دلته فیملي سره اوسېږي که ځان ته اوسېږي نه زه دلته ځان ته سره اوسېږم ښه او دلته څنګه لکه دا خلک ډېر زیات دلته پاکستان افغانستان کې وایي د پښتانه چېرې لندن دی او دا ځای دا هر څه دلته راتلل غواړي دې باره کې څه وایي ته وایي چې پیسې ډېرې زیاتې دي دلته د پیسو خبر نشته اولین خبر دا ده چې یو سړی سواد نه لري که نه لکه هغې مکتب ویلی نه وي کالج یې ویلی نه وي دې وطن ته دې نه راځي دا داسې وطن نه ده لکه افغانستان داسې په خره سپور شه او د فلاني ځای ته لاړ شه دلته چې ته د کور هم وځې که نه انټرنیټ ګوګل ته به ځې د هغې په اډرس باندې په هر هغه سیسټم باندې به ځې نو زه دا وایم چې څوک تعلیم یافته دي او د تعلیم لپاره راځي د هغې لپاره ډېر ښه چانسونه دي او بې تعلیمه سړی د اروپا ته نه راځي دا د دې خبرې سره زه هم اګري یم او دا ته ډېره زبردسته ښه خبره وکړه چې تعلیم او هنر او صحیح ستا چې کوم دغه یي که نه نو ته هلته هم کامیاب یې او دلته چې راشي دلته هم کامیاب یې او هسې که به د غلطو لارو رامنډې وې نو دا ځان ته هم نقصان ورکوې او ملک ته هم تاوان ورکوې نو ډېره مننه وروره ډېره مهرباني ډېره مننه ډېر زیات خوشحاله شوم